دا اوس زموږ د ماسپښین روټۍ ده وږي شوي کراچۍ غونډ ټکاوټ سړی نه وباسي خبرې یا हाथ वाले काम नहीं करता अभी करेंगे ना क्यों परेशान होते ورحمة الله وبركاته. زي ما استاذ ورور صاد الرحمن استاذ سرازي مې نه ویلاګ کې او نننې ویلاګ چې دی هغه زموږ واپسي د کراچۍ نه سوات ته دا سامانونه یې راغستي دي نو اوس به ځو ګاډي ته ځو ابوبکر دلته ولاړ دی او مخې ته به ځو زموږ ویلاګ انجوای کوئ او که تاسو زموږ چینل لا نه وي سبسکرایب کړئ نو هغه سبسکرایب کړئ لایک کمنټ شیر دا هېر نه کوئ او راځئ مخې ته زموږ سره ویلاګ وګورئ دا یو به سوزکي کې سامان کې خو دا ټول لاسرسي به اډې ته سویب او مدثر ایان او زیان اینا دا ورسې الحمدلله سفر شروع شو سوات ته او به 9 باندې سفر شروع شو دا اوس زموږ د ماسپښین روټۍ ده وږي شوي زه ځان ډېر وږی شم خبرې خو څه لوښی موږ نشته تیلی کې خورلو بسم الله وعلى وجهك كان يرى بسم الله وعلى بركاته دا اوس موږ له ګاډي طرفه خپل بیک راغی دې کې کلاو او په کوم ګاډي کې چې دا ګاډي راغلی ومنو دې ګاډي ما هغه ګاډی د ابوبکر دا کلنډر سره زه معقول ښه بیک کې نیم کور بسکټ کیک ټیشو او ډبې او خپل ګیلاسونه هم دي شاید کوچ طرفه او سیټ چې ناست وم 2 نمبر سیټ تاسو به تېر شوي ویلاګ کتی او اوس هم هغه دی خپل طرفه ګاډي وال طرفه دغه کینونه هم ورکوي خو ما ځان سره پاکستان سره پاکوله زه به داسې کوم دغه فارمر کې اسرائیل والا دغه ورکوي شیر خو زه به خپل پاکوله ځان فریزر کې لږ کېږدم بیا خو به شي بیا به بس زموږ اولنی سټاف مازدیګر لمانځه ته شو مازدیګر لمونځ به اوس بیا به نور مخکې سټافونه راځي زموږ اولنی سټاف چې کوم دی د هغه د مازدیګر لمانځه دی د ګاډی دی شاید کوچ الحمدلله مازدیګر لمونځ وشو واپس ګاډی روان شو د خیره آینه لګېدل ده نعتونه اوري په مزه کې ناسته ده زما اواز خو دا نه اوري خو زما اواز اوري زه څه یم ما څه ووایي څنګه یې لمونځ وکړو نو ماښام اوس ابوبکر ځان سره علي دوکان نه نو بیا به مخکې ته خپل سفر بیا جاري ساتو او اوس به انشاءالله ماستن مانځه ته بیا ودرېږو اخري ټایم زموږ هغه نن اخري سټارټ وي انشاءالله بیا به روټۍ خورو به هغې کې ماستن زه خو خیر وږی شوی یم ماښام ماسپښین مې روټۍ څه نه دي خوړلي خو به هر حال ګورو څه کېږي څه کړو نه خورو چای مونږ ځان سره راغستی چای او لمونځ کړو بس اوس دا مونږ چای ګاډی داسې واخلو چای او بسکټ کیک دا زموږ اخري سټاپ دی او ماستن لمونځ به کوو روټۍ به خورو چاول روټۍ کې او پیس او چوله روټۍ وخوړه او لمونځ مې هم وکړو نو اوس ځو ګاډی تیار دی اوس ځو واپس خپل سفر جاري ساتو ګرم چای او سفر او دلته میچ سټارټ دی پېښور میچ شروع دی او ابوبکر خان به هغې کې مصروفه دی ما چې چای وڅښم سکر موټر دی The next day الحمدلله سهار لمانځه دا ګاډی ودرېدو
اوس به ورځو مونځ به کوو او بیا به انشاءالله طارق پیزاګړ باډه کې ځیږو بل ځای به سټاپ نه وي انشاءالله دا زموږ هلته آخري سټاپ والی ګاډه ولاړ دی الله مونځ یې وکړو خو ډېر زیات یخ دی او ابوبکر جو ماشاءالله سواتیانو کوټ واغوستو ما ته سازه راچول دی خو یخ سیوا دی او دا مساج والا کرسۍ زه خو یم چې اردن نه شوی ورته خو څه خیال دی ابوبکر شپږ منټه دپاره ښه دي که نه 200 روپۍ 5 منټ دپاره مساج کوم او د مساج کرسۍ مې اولنی ځل دی چې په دې مساج کوم کېناستم پکې نو ګورو چې څه حساب کتاب یې دی دا مساج به کوله کوټې دمه شوم به دا اګاړه روان دی شي ابوبکر جوم انتظار دی کراچۍ غونډه غاوټ سړی نه وباسي خبرې یا ہاتھ والے کام نہیں کرتا ابھی کریں گے تو کیوں پریشان ہوتے پتہ لگی الحمدلله مساج هم وشو هغه کم ټکاوټ چې هغه ختم شو او د ابوبکر جو هغه بیمار و د هغې د وجې ده ونه کړو چې ونه څکو ناشته یې ونه کړه ډېر زیات ګران دی ایک چای کپ چې دی نو هغه به 150 روپۍ تقریبا چې دی نو کم کنډکټر چې دی جو هغه وایي چې زه مخې ته ودرېږم بل ځای کې به چای به هلته وڅکو نو زه چای به انشاءالله بیا هلته وڅکو بس الحمدلله سوات ته راورسېدو او د الله کرم دی شکر الحمدلله په خیر خیریت سره سفر وشو دا اوس شاهد کوچ اډې ته سعود راغلی دی او کاکا الحمدلله الحمدلله به 11:18 باندې راورسېد او به 2:10 راوته بس دا اوس خپل کلي ته نږدې شومه په کارۍ کې په غرونو باندې واوره راښکاره شوه هلته خو به تاسو لیدلي وي پنکې موږ لګولې او دلته د یخه خلک مړه شو واوره په غرونو باندې ښه ښکلې سپیشل واوره پرتله ماشاءالله سبحان الله الحمدلله خپل کلي ته راورسېدو او سامان اوس کوزو ګاډي نه بس زموږ ولاګ به دېسې ختم کړو او ماله اجازه راکړئ د بل ولاګ پورې تلو الله په امان وظننت أنا أني بذا